اولنۍ خبره هغه د دې مجلس متعلق او دویمه د علم د فضایلو او دریمه د قرآن کریم ضرورت منتصونه. اولنۍ خبره هغه د دې مجلس عظمت ته چې دا مجلس څونه عظیم مجلس ته. د دې مجلس نسبت د قرآن کریم سره راغلی دی او د کوم شي نسبت چې د قرآن کریم سره راشي الله پاک د هغه شي قدر و قیمت اوچتوي. د قرآن کریم نسبت چې کله د میاشتې سره راشي د هغه میاشتې مقام او مرتبه اوچتوي. میاشتې ټولې دي لیکن د رمضان المبارک میاشت د ټولو میاشتو د بهتره ده. دا په دې بنیاد باندې چې په دې میاشت کې قرآن کریم نازل شوی دی. د دغه قرآن کریم نسبت چې د کمی شپې سره راشي د هغې شپې مقام او مرتبه الله پاک دونه اوچتوي چې الله تبارک وتعالی په خپله په قرآن کریم کې فرمایي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. چې د ليلة القدر دا شپه د زرو میاشتو د شپو نه بهتر ده. ځکه چې د دې نسبت د قرآن کریم سره راغلی دی او په آسان مثال سره چې زمون په معاشره کې د هغې مثال دی هغه داسې دی چې د قرآن کریم نسبت د کپلې سره راشي د هغه کپلې قدر و قیمت الله پاک اوچتوي. یو سړی په یو دکاندار پسې راشي او هغه دکاندار ته دی وایي چې ما دپاره یو سوټ پکار دی یو کپله پکار ده. دغه دکاندار ورته کپله راواخلي دی د هغه نه د ریټ تپوس وکړي. هغه ورته وایي د دې ریټ 2000 روپۍ دی یا د دې ریټ او قیمت هغه 1500 روپۍ دی. کله چې دې کپله واخلي نو دغه اخیستونکی دغه دکاندار ته ووایي زما لږه نوره کپله هم پکار ده زه د قرآن کریم دپاره قمیص او تیلی جوړوم. هغه ورته وایي دا ته په مفتو کې واخله ځکه چې ته د قرآن کریم دپاره قمیص او تیلی جوړی. یو طرف ته کپله په 1500 او 2000 روپۍ میلاو شوي ده او بل طرف ته کپله په مفتو کې میلاو شوي ده چې هیڅ قیمت یې نشته. لیکن دغه مفت کپړې نسبت چې کله د قرآن کریم سره راشي او دا د قرآن کریم دپاره قمیص جوړ شي یا د قرآن کریم دپاره تیلی جوړه شي نو د دې مقام او مرتبه دونه اوچته شي چې بیا خلک مخکې دغه قمیص ښکلی او وروسته دغه قرآن کریم ښکلی. ځکه چې د دې نسبت د قرآن کریم سره راغلی. که په ظاهره کې موږ وګورو نو قیمتي کپله خو هغه بله وه ځکه چې هغه ته په 1500 او 2000 روپۍ میلاو شوي ده. لیکن د دې نسبت د قرآن کریم سره رالو ځکه زموږ په زړونو کې د دې عظمت وي. دغه شانتي لرګی دی عام فرنیچر کې دا استعمالیږي په دروازو کې استعمالیږي. خلک یې د خپو نه لاندې کوي په خپو پخېږي په هغې باندې په لکاو روپۍ لګېدلي. نن سبا یو فرنیچر په څونه باندې کېږي د هغې اندازه تاسو په خپله ښه لګولی شئ. هغه دغه شانتي په خپو کې اغېږلی کېږي خو چې کله د دغه لرګي نسبت د قرآن کریم سره راشي او د قرآن کریم دپاره د هغې نه رحیل جوړ شي یا د هغې نه تپایي جوړه شي نو د هغې مقام او مرتبه دونه اوچته شي چې خلک په هغې خپله پاسه نه اړوي.
هغه د ځان نه لاندې نه ږدي بلکې په اوچت ځای باندې ږدي وایي دا د قرآن کریم تپایي او د قرآن کریم رحیل او د قرآن کریم سورلي ده د هغې نسبت د قرآن کریم سره راغلی دی په دغه بنیاد باندې الله پاک د هغې قدر و قیمت دونه بلند کړی دی کاغذ به په لاره باندې په دنیا شي کاغذونه پراته اعلی لیټرې پرتي څوک جرأت نه کوي چې هغې ته لاس کړي او هغه راواخلي خو په یو زوړ کاغذ باندې یو کمزورې کاغذ به په هغې باندې د الله تبارک وتعالی نوم لیکلی شوی یا د قرآن کریم نوم آیات مبارکه لیکلی شوی یا د قرآن کریم نوم پې لیکلی شوی نو خلک هغه پاڼه راخلي مخکې ښکلی بیا یې د خپلې سینې سره ولګوي او بیا یې په یو محفوظ ځای کې ږدي نو پاڼه دا بله هم وه او پاڼه دا هم ده خو د دې نسبت د قرآن کریم سره راغلی دی په دغه نسبت سره الله پاک د دې کاغذ قدر و قیمت بلند کړی دی نو دا مجلس دا تاسو چې راجمع شوي یئ او موږ چې راغلي یو د دې مجلس د عظمت اندازه د دغې نه ولګوئ چې دا څونه عظیم مجلس دی ځکه چې د دې نسبت د قرآن کریم سره راغلی دی او دا د ختم قرآن موقع ده نو د دې مجلس بهتروالی او عظیم مجلس کېدل دا خو اظهر من الشمس دي د نور نه هم روښانه دي نو دا خو اولنۍ خبره وه چې د دې مجلس عظمت چې دا څونه عظیم مجلس دی او دا عظیم مجلس ولې دی ځکه چې د دې نسبت او مناسبت د قرآن کریم سره راغلی دی او زموږ استاد محترم به فرمایل چې داسې مجالسو کې شرکت کوونکو دپاره الله پاک فرشتې مقرر کوي چې د دې کس دپاره 3 دعاګانې کوي یوه دعا د هغه دپاره دا کوي چې الله پاک دې په ده باندې رحم وکړي او دویمه دعا دا کوي چې الله پاک دې د دې انسان مغفرت وفرمایي او دریمه دعا دا کوي چې الله تبارک وتعالی دې د ده توبه قبوله کړي نن که موږ ته ضرورت دی د دغه دریو خبرو ضرورت دی چې الله پاک په موږ باندې خپل رحم وکړي الله پاک زموږ مغفرت وکړي او الله پاک زموږ توبه قبوله کړي په دې مجلس کې چې څونه کسان دي په دې کسانو کې زما د اندازې مطابق داسې به هېڅوک هم نه وایي چې هغه دا خبره کوي چې ما ته د دې دریو شیزونو ضرورت نشته که هغه وایي چې ما ته د دې ضرورت نشته نو دې مجلس ته تاسو په کم نیت باندې بیا راغلی یئ خو تاسو ټول چې راغلی یئ هم په دغه نیت باندې راغلی یئ چې الله پاک زموږ مغفرت وفرمایي الله پاک په موږ رحم وفرمایي او الله پاک زموږ توبه قبوله کړي دویمه خبره هغه د علم مقام او مرتبه چې د علم څومره لوی مقام او مرتبه ده د دې اندازه د دین لګولی شي چې انسان ته الله پاک اشرف المخلوقات ویلی دی انسان ته الله پاک اشرف المخلوقات په دې وجه نه دی ویلی چې د ده د سترګو نظر ډیر تیز دی نو دې وجې نه دی اشرف المخلوقات دی په تمامو مخلوقاتو کې د ټولو نه عزتمند هغه دا انسان دی په دې بنیاد باندې چې د ده د سترګو نظر تیز دی نه داسې نه ده که داسې وی نو بیا به د ټولو نه بهتر مخلوق هغه پیشو وي ځکه چې د هغه نظر د شپې په تکه توره تیاره کې په خپل تور شکار باندې پریوځي او هغه ته هغه په نظر باندې راځي توره تیاره وي تور منګک وي او په تکه توره شپه کې به دغه پیشو ته دا په نظر باندې راځي د هغه نظر دونه تیز دی چې په تیاره کې هم هغه ته شیخ ښکاري انسان ته چې الله پاک اشرف المخلوقات ویلې دی د دې وجې نه دی ویلې چې د ده غوږونه تیز کار کوي دې خبرې د لرې نه اوري دې خبرې اوري که په دې بنیاد باندې وي نو بیا خو پکار دا وه چې د کونی مرتبه اوچته وي ځکه چې په عربو کې دا یو دستور و چې کله به خلکو ډاکې کولې چې کله به هغو
ډاکه لګوله او ډاکې له به تلل نو مخکې به یې کونې پرېښودلو چې دا په کم طرف روانېږي نو د دې نه به هغو دا خبره معلوموله چې دا قافله په دغه طرف باندې را روانه ده چې کم طرف ته به دا کونې روان شو او که چېرته انسان وایي چې زه اشرف المخلوقات یم په دې بنیاد باندې چې زما د بویولو هغه کم علم چې دی هغه سیوا دی ما ته د شي د خوشبویانو او د بدبویانو پته لګي نو که په دې بنیاد باندې د انسان فضیلت والی وی نو بیا پکار دا وه چې میږې د ټولو نه زیات فضیلت والا وی ځکه چې کله ته په بنده الماری کې په بند ډبي کې یو شی کېدی او په میږي باندې د هغې بوی ولګي میږې ورته د لرې ځای نه د ځمکې د تل نه را رسېدلی انسان ته چې الله پاک اشرف المخلوقات ویلی دی هغه صرف او صرف په دې بنیاد باندې چې د ده سره به علم وي انجینری او ډاکټري دا د افضلیت او د اشرف المخلوقات کېدو ذریعه او سبب نه دی که داسې وی نو قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خپل خطباتو کې لیکلی دي چې زه له دارالعلوم دیوبند نه خپل د یو عزیز خواله لاړمه هغه په دیهات کې پاتې کېدلو چې هلته لاړمه نو د هغو هغه ابو هوا زما ډېره زیاته خوښه شوله او ما ورته ووي چې دا ځای ډېر د امن او د سکون ځای دی دلته داسې څه الودګیانې نشته هغه ورته ووي چې بلکل هم دغه شانتې ده دلته امن او امان ډېر زیات دی خو د یو شي نه موږ ډېر زیات تنګ یو چې دلته شادوګان راځي او هغه زموږ د خوراک زموږ نه تښتئ زموږ د روټۍ تښتئ او زموږ د سالنونه اړئ دې شي پریشانه کړی یم قاری طیب صاحب رحمت الله علیه وی ما وی چې د دې خو آسان چل دی د دې نه به زه تاسو اوس دمه کړم وی بازار ته لاړو او څه لږه دوایي راواغستله او هغې نه ما دوایي جوړه کړله او په روټو کې مې میلاوه کړله او دغه روټۍ په چت باندې ما شادوګانو ته ور واچولې وی په دې کې یو شادو راغله او هغې هغه روټۍ راواغستله دا روټۍ یې بوی کړله که تاسو کتلی نو شادو د ټول نه مخکې خوراک راواخلي هغه بویي نو هغه روټۍ هغه بوی کړله او بیا یې کېښودله لاړه ځنګل ته واپسۍ کې چې بیا راغله نو د ځان سره یې 2-3 بیزوګان او 3 شادوګان نور راوستلي وو چې هغه ورارل هغوی هم دا بوی کړله او لاړل د ځان سره یو غټ شادو راوستلو چې کله دغه غټ شادو راوستلو او هغه روټۍ بوی کړله نو واپس لاړو او 15 شادوګانې د ځان سره شنه پاڼه راغستلې وه او را روانه وه او دلته یې دا روټۍ وخوړلې او بیا یې پسې دغه شنه پاڼه وخوړله او هغه زهر چې کوم وو د هغې هغه اثرات یې ختم کړو نو که د انسان هغه اشرف المخلوق کېدل په دې بنیاد باندې وی چې دې کې ډاکټران دي نو زمونږ نه ښه ډاکټران هغه په شادوګانو کې هم دي او هغه په دې حیواناتو کې هم دي نو بیا پکار دا وه چې هغه دې اشرف المخلوقات وي یو جماعت تلو افریقې ته او هلته د یو ملګري دا ویښته به سپینېدل نو دې له به یې هغه رنګ ورکولو نو په دې کې یو ځنګل کې و چې یو شادو راغله او د هغه نه هغه رنګ وتښتو او وایړو نو هغه نیم رنګ پورې کړی دی او نیم رنګ یې پاتې دی هغه ډېر زیات دقاره شو چې زه اوس زموږ واپسي ده خپل ملک ته به ځو سفر زموږ پوره شو تبلیغي سفر کې تلو ډېر زیات غوسه و په دې کې دغه شادو راغله او یو ډکی دی ورسره وی دې ملګري ډېره غوسه کوله چې زه دا شادو وله به په دې حالات کې څنګه خپل کور ته واپس ځم وی موږ ورته وی چې هلته به تاله ته انتظام وکړو نورو ملګرو ورته وی ته په ارام باندې شه او د دې څه پته لګي چې دا هغه شادو ده او که بله شادو ده وی په دې کې دغه شادو سره ډکی و او دغه ډکی یې راواغستلو
او ویوري بل کړلو هغې نه سکروټې جوړې کړلې او دغه ایرې راواغتله دغه تور کم سکروټې چې وي دا سکارۍ دا یې میده کړل او په خپل سر باندې راچول ده ته یې طریقه دا ښودله وي ده چې دا ټول موږ دې خپل ملګري ته ووایي چې دا تا ته طریقه ښایي وي دې لاړو هغه سکارۍ راواغتل په خپل سر یې ولګول او په خپل ږیره یې ولګول وي څه وخت پس ګنټه دوه ګنټې تېرې شوي نه وي چې د ده ږیره هم ورېجېدله او د ده ویښته هم ورېجېدل وي زموږ دا ملګری ښه غوسه شو چې په دې حالات کې به زه څنګه کور ته ځم خلک به ما ته وایي چې ته د کال سفر له تلی وي یا ته د 7 میاشتو سفر له تلی وي نو زه چې کلي ته لاړ شم ما ته به خلک وایي چې ږیره دې پسې هم وخورایله وي دی ډېر زیات پریشان و خو 2 ورځې بعد د هغه ویښته راوکتل مکمل تکتور وی موږ سوچ کوو چې دا کم یو ډکی دی چې موږ هغه ډکی معلوم کړو نو که د انسان اشرف المخلوق کېدل په دې بنیاد باندې چې دله الله پاک ډاکټري ورکړې ده او په دې انسانانو کې ډاکټران دي نو ډاکټران خو په حیواناتو کې زیات دي او انجینران تاسو وګورئ د ګبینه مچۍ دا ځنه څومره کورونه جوړئ ته هر یو کوډګۍ ته د هغې وګوره بغیر د پیمانې نه بغیر د پیتې نه د هغې هر کور چې دی هغه د بل کور سره برابر وي او یو شان وي د انسان بهترین کېدل په مخلوقاتو کې او اشرف المخلوق کېدل په دې بنیاد باندې دي چې د سره به علم وي امام قفال رحمت الله علیه د بټالۍ جوړولې او د بوډا سړی دی یو ورځ د بادشاه دربار ته راغلی دی او تالۍ جوړه کړې ده او انتظار کوي چې د بادشاه سره زما ملاقات وشي او دته د ملاقات دپاره ټیم نه میلاویږي په دې کې یو کس راغلو په سورلۍ باندې سور دی بادشاه ته چا خبر ورکړو او هغه فورا راووتلو بهر ته او د اس هغه واګې ونیولې او د اس هغه جلبې ونیولو او دننه روان شو او د ځان سره دا کس بوتلو او دغه کس په سورلۍ باندې سور دی او دی چې دی بادشاه پیدل روان دی ده تپوس وکړو چې ثابته ورځ خو ما انتظار وکړو په ما پسې راونوتلو ما یې د ملاقات مقرره کړله او په ده پسې په خپله راووتلو تپوس یې وکړو چې دا څوک دی خلق ورته وي چې دا عالم دین دی ده سره علم دی هغه وی ښه کمال د ده دی ما خو وی چې کمال به زمای ځکه چې تاریخ خو زه جوړوم نو چې دغه خبره یې ورته وکړله خپله تالۍ ځمکې نه راواچوله او د 80 او 1 کالو په عمر کې علم ته راووتلو او په مدرسه کې داخله واخیستله په دغه وخت کې په بغداد کې د شوافعو مدرسه وه او په هغه مدرسه کې داخله واخیستله او بیا چې لوی عالم دین جوړ شو دونه لوی عالم کې جوړ شو چې د امام رازي رحمت الله علیه چې هغه د قرآن کریم تفسیر په 30 جلدو کې لیکلی دی دا د هغه شاګرد دی نو د علم مقام او مرتبه هغه ډیره اوچته ده کم کس چې د علم په تلاش کې د خپل کور نه وځي فرشتې د خپلې وزرې خورئ او هغې دپاره څه مسافري شرط نه دی که ته د خپل کلي جومات ته ځې یا د خپل کلي مدرسې ته ځې خو چې د خپل کور نه په دې نیت باندې راووتلې تا ته فرشتې خپلې وزرې خورئ او په هغه کې څه تخصیص هم نشته چې چاته به خورئ او چاته به نه خورئ هر کس هغه زنانۍ او که نارینۍ د علم په اراده باندې راووتلو فرشتې د خپلې وزرې خورئ یو محدث چې کله دا حدیث بیانولو یو کس به طور مذاق دا خبره وکړله او بهر په زوره باندې دا ځمکې له خپله خپره واچوله طالب العلم وی چې د فرشتو وزرې ماتې کړم فورا الله پاک هغه شل کړو دا زمونږ د عقل نه بالاتر خبرې دي خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې موږ ته دا ویلی شوي دي چې څوک د علم په تکل کې وځي او تر څو پورې چې دی واپس شوی نه دی په د الله پاک په لاره کې دی او که ده ته مرګ راغلو دی شهید مړ شو درېیمه خبره چې ما تاسو ته ویلي زه به هغه کوم هغه د قرآن کریم ضرورت دی
قرآن کریم ضرورت داسې دی چې انسان الله پاک جوړ کړی د روح او د جسم نه دی که صرف روح وي او جسم ورسره نه وي دې ته څوک انسان نه وایي او که صرف جسم وي او روح پکې نه وي نو دې ته خلک لاش وایي او ډانچه ورته وایي خو دې ته څوک انسان نه وایي انسان ته چې انسان وایي په هغه کې به دا دوه شیزونه وي یو به ورسره جسم وي او دویم به ورسره روح وي د انساني جسم د بقا دپاره او د باقي پاتې کېدلو دپاره د څو شیزونو ضرورت دی چې په هغه کې خوراک څښاک او هوا ده چې د انسان جسم باقي وي دی به خوراک هم کوي دی به څښاک هم کوي او دی به هوا هم استعمالوي کومه هوا چې په فضا کې او بهر خارج کې چلیږي دا هوا به دا استعمالوي اوس که یو انسان دا خبره کوي چې ما ته په خپله زندګۍ تېرولو کې نه د خوراک ضرورت شته نه د څښاک ضرورت شته او نه د دې هوا ضرورت شته نو یو سیکنډ چې دا هوا بنده شي یا یو منټ چې دا هوا بنده شي انسان بچ پاتې کېدی شي څنګه چې د انسان د جسم د باقي پاتې کېدلو دپاره د دې شیزونو ضرورت دی نو دغه شانتي د روح دپاره هم یوه غذا پکار ده چې د انسان روحاني قوت په هغه کې پیدا کېږي هغه روحاني غذا هغه قرآن کریم دی او چې یو سړی دا خبره کوي چې زه چې کومه خپله زندګي تېروم ما ته د قرآن کریم ضرورت نشته نو دا به داسې بېوقوفه وي لکه کوم بېوقوفه چې دا خبره کوي چې زه چې خپله زندګي تېروم ما ته د خوراک ضرورت نشته نو د قرآن کریم سره زموږ څنګه محبت پکار دی چې د قرآن کریم سره موږ په څومره درجه کې محبت وکړو امام غزالی رحمت الله علیه د هغې مثال داسې بیانوي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې انسان لا کم سے کم د قرآن کریم سره دونه محبت خو خامخا دی چې انسان د مهي مقدارې محبت د قرآن کریم سره وکړي لکه څنګه چې مهی د اوبو سره محبت کوي یو مهی په اوبو کې اوسېږي او یو کس ورته وایي چې یو منټ لپاره بهر ته راوځه دا مهی د دې اوبو نه یو منټ بهر ته راوتو دپاره تیار نه دی هغه ته دا پته ده چې بهر زما وتل زما مرګ دی د هغه حلالولو ته ضرورت نشته د هغه وړوکي کولو ته ضرورت نشته هغه ته صرف په وچوبه باندې یو 2 منټه کېده بس هغه ختم هغه ته دا پته ده چې زه ژوندی پاتې کېږم په دې اوبو کې پاتې کېږم بهر زما مرګ دی نو مهی د اوبو نه بهر ته نه راوځي او بهر ته راوتو ته تیار نه دی او د اوبو سره یې دونه محبت دی چې یو سیکنډ د اوبو نه بهر راوتل نه خوښوي نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې یو انسان له د قرآن کریم سره دونه محبت پکار دی چې انسان د قرآن کریم سره دونه محبت وکړي لکه څومره چې مهی د اوبو سره محبت کوي او د مهي د اوبو سره څومره محبت دی تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې دغه مهی دی د اوبو نه بهر ته راوځي په طبقې ورید شي او انسان یې وخوري او انسان خپل دې قبر ته او ګېډې ته ورورسوي نو دی په دغه انسان په دې ګېډه کې دی د اوبو تمنا کوي چې ما ته اوبه راوله مله اوبه را رسوه عام طور زموږ په پښتو کې دا متل هم مشهور شوی دی څوک چې ډېرې اوبه غواړي خلک ورته وایي څه مهی دې خوړل دا څه وجې نه وایي دا د دې وجې نه چې د مهي د اوبو سره دونه محبت دی شدت محبت د وجې نه هغه دا تقاضا کوي چې ما ته اوس دې قبر ته اوبه را رسوه د امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې یو انسان له د قرآن کریم سره دونه محبت پکار دی چې کله دا انسان دغه قبر ته ورورسي خپل هغه حقیقي قبر ته ورسي نو په دغه ټیم کې دا انسان بیا دا خبره کوي چې دا قرآن کریم هغه ته بیا هلته سپلای کوي د هغه نه چې هلته تپوس کوي من ربک د قرآن کریم هلته هغه ته جواب ورکوي چې دا جواب ورکوه هلته هغه ته دغه تپوسونه چې کوم د دې امتحانات دي هغه پرچه ورته حل کوي نو انسان دپاره د قرآن کریم سره دونه محبت پکار دی
زمون په دې اکابرو کې اکابرین علماء دیوبند کې خواجه عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی هغه فرمایي چې کله د هغه یو مرید فرمایي چې کله ما د حضرت سره بیعت کو او د هغه په لاس کې میلاس کې خودلو نو هغه ماته دا اولنی معمولاتو کې دا راکړه چې روزانه به یو سپاره تلاوت کې وسلويخ کاله تیر شول او زه روزانه یو سپاره تلاوت کو په دې کې هر قسم حالات راغلي دي خو ما د قران کریم خپل تلاوت نه پرې خوذل قاری د همبخش پانیپت کی رحمت الله علیه دا کوم تجویدی قران باندې چې هغه کار کړی دی دوباره کې راځي چې د بدهی پس کلاس چلولو او یو پیر باندې داسې مقرر للا چې دیو په سیکل کلاس ته راتللو نو باران شوی او خټي وي او سیکل او خویدلو ډیر ارتاو شو زخمی شو ویني تی بيدلې او په دغه ټیم کې چوکتل چې 3 منټه کلاس لو ته باقی دي نو خلکو ته ما پرې دی چې زه کلاس ته لاړ شم کلاس واخلم خپل پټي ورسته کوم اول راغلو د ټولو وړونی سبقونه واورول او بیا کلاس یو مشر تاواله کړو چې د دې کلاس نگرانی کوا او د هغې نه وروسته خپل پټۍ لراغلو حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه هغه د قران کریم سره دونه مینه محبت او دونه په شوق او ذوق سره به قران کریم وی یو پیرا په کشمیر کې د چا میلمه شوی و نو هغه میلمه خبره کوي چې د شپې ځکه را پاسې د لمه او ما وکتل چې کله شاه صاحب څه ضرورت یې تهجد په ټیم کې چې ما وکتل کمره خالی ده دروازه کولاو ده او شاه صاحب بهر ته وتللی دی چې زه بهر ته ووتلم نو د قرآن کریم आवाज راځي زه هغه طرف ته لاړم کوم طرف ته چې आवाज را روانو وی شاه صاحب په یو ګټه باندې ناست دی او د خپل سری په زنګونانو کې ښودلی دی او د قرآن کریم تلاوت کوي وی ما په خپل سترګو وکتل چې ماران راغلي دي او سرونه یې د هغه قرآن کریم ته کېښودلي دي او د هغه قرآن کریم اوري او کله چې هغه قرآن کریم بس کړو اذان چې کله د سهار وشو قرآن کریم تلاوت هغه بند کړلو دغه ماران په خپل طرف باندې روان شو دا د هغوی د قرآن کریم سره مینه محبت و دغه شانتي موږ او تاسو له هم د قرآن کریم سره داسې محبت پکار دی چې موږ د قرآن کریم سره داسې محبت وکړو چې بس زموږ هر ټیم کې د قرآن کریم تلاوت شیخ العرب والعجم شاه حکیم محمد اختر رحمت الله علیه به فرمایل چې تاسو کله د قرآن کریم تلاوت کوئ په داسې انداز کې د قرآن کریم تلاوت کوئ لکه تاسو ته چې الله تبارک وتعالی ویلي چې ما ته د قرآن کریم تلاوت وکړه او چې کله یو غټ سړی مثلا د ملک وزیر اعظم یا موجوده دور کې زمون ایم پی ای ایم ایل ای چاته وای چې ما ته د قرآن کریم تلاوت وکړه نو هر سړی به څومره کوشش کوي چې د قرآن کریم په ښه طریقې سره هغه ته تلاوت کړي نو دا سوچ کول د قرآن کریم د تلاوت په دوران کې چې گویا زما خالق او مالک زما رازق ما ته وای چې ما ته قرآن کریم واوروه او زه الله تبارک وتعالی ته قرآن کریم اورو او صرف یو میاشت به دغه مشق کول غواړي بیا به ستا دا عادت جوړ شي چې کله هم ته قرآن کریم تلاوت کې په دغه انداز باندې به بیا کې چې گویا زما خالق ما ته وایي چې ما ته قرآن کریم واوروه نو دومره په خوند سره به ته بیا قرآن کریم وي دا خو د هغه خلقو دپاره خبره شوه چې کوم قرآن کریم ویلی شي چې د قرآن کریم سره به دونه محبت کوي چې کم سے کم روزانه معمولاتو کې کم خلق چې ویلی شي یوه سپاره او کم چې نشي ویلی نو ځان لري دا ترتیب جوړ کړي چې روزانه یو پاو خامخا خو کم خلق داسې دي په دې وخت کې چې هغه قرآن کریم نشي ویلی هغه دې هم د الله د رحمت نه نه مایوسه کېږي اوس هم وخت شته په دې وخت کې دې راوځي کېدی دي الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ دوی د حافظانو او چا چې قرآن کریم ویلی د هغو په صف کې به یې راپاڅي
او که څوک بالکل دا نشي ویلی نو د هغه دپاره اسانه نسخه دا ده چې د الله پاک د نوم قدر دی وکړي د الله پاک د نوم قدر چې چا کړی دی الله پاک هغه په دنیا او په آخرت باندې هغه ځلولی دي او هغه الله پاک روښانه کړي دي کومو خلکو چې قرآن کریم نه دی ویلی د هغو دپاره دا یو واقعه بیانوم بیا خپله خبره ختموم حضرت بشر حافی رحمت الله علیه دا ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی او انتهایی پاک سړی تیر شوی دی چې دا د شیخ عبدالقادر جیلانی او د امام بخاری رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل سے بدد مجلس تراتلو دا په څلور امامانو کې یو امام دی امام احمد بن حنبل هغه به د مجلس تراتلو حالانکه دی عالم نو خود الله پاک معرفت وسره د الله پاک سره خپل یو خصوصي تعلق بشر حافی رحمت الله علیه په ابتدا کې د حالات داسې وو چې د به شراب څکل بس دی به شپه ورځ د شرابو په نشه کې مست او بېهوشه به پروت یوه پیره دی په لاره را روان دی چې په یو پرزه کې د الله پاک نوم لیکلی شوی دی د چې کله د شرابو په نشه کې مست را روان دی نشه دی خو چې د الله پاک په نوم باندې نظر ولګېدلو دغه د الله پاک دا نوم یې راواغستلو دا یې صفا کړو او دا یې ښکل کړو او پخوا دستور دا و چې هر چا به پټکی وهو دا یې د پټکي په دیول کې کېښودلو چې نور څه اعلی ځای خو نشته خو دا اعلی ځای دی په دې کې کېښودلو خو چې کله به شرابخانې ته تلو نو د الله د نوم به یې دونه قدر کوو چې دا د پټکې دا به یې بهر کېښودلو او دننه به شو شرابخانې ته یوه ورځ شراب کې په شرابو کې بېهوشه پروت دی د دغه کلي عالم خوب ویني د دغه کلي کې چې کوم بزرګ دی او عالم دی هغه ته خوب کې د الله تبارک وتعالی دیدار کېږي چې لاړ شه او زما بشر ته زما سلام ووایه هغه ورته وایي چې راپاڅېدو سوچ یې وکړو چې بشر خو دغه یو بشر دی هغه شرابي دی کېدای شي دا ما هسې خوب لیدلی یا دا زما په ذهن کې هسې څه وهم راغلی بیا وده شو بیا خوب ویني چې لاړ شه بشر ته زما سلام ووایه په دوباره بیا دی وایي چې ما وی کېدای شي دا هسې زما قوتي واهمه ماته دا خبره کوي وی درېیمه پیره مې خوب ولیدلو چې پاسه بشر ته زما سلام ووایه ستا د لیکلي دا بشر یادومه وی فورا راووتلمه او د هغه دروازې نه لاړم د هغه د کور نه دا خبر رالو چې بشر خو درته په شرابخانه کې به پروت یم وی زه چې کله شرابخانې ته رالم او د شرابخانې په دروازه کې مې اواز ولګو چې بشر شته تپوس مې وکړو وی چې او بشر شته په شرابو کې نشه پروت دی دغه مولوي صاحب فرمایي چې ما ورته ووی چې دغه بشر راپاڅوه وی چې دی پسې لاړو او یا بشر ته یې ووی چې ستاسو د کلي مولوي صاحب راغلی تا ته اواز کوي وی دغه بشر دی ویریدلو چې د کلي د مولوي صاحب زما سره څه کار دی خو اسرائیل علیه السلام راپسې راغلی د شرابو په نشه کې خو هغه خوف او یره پې دونه راغله چې بلکل ویریدلو او کېناستلو را روان شو په مولوي صاحب پسې هغه ته وی چې ته څوک یې یریدلو هغه ورته وی چې ستا اعمال څه دي ما ته خپل اعمال وښایه هغه ورته وی اعمال کم دي خو دغه شرابخانې نه تا راپانڅولم هغه ورته وی سوال نه پیدا کېږي چې الله تبارک وتعالی په تا باندې سلام را لېږي په تا کې به څه خصوصیات دي وی درې پیرې الله پاک ما ته ووی چې دته زما سلام ووایه نو ستا داسې څه عمل دی هغه ورته چې سوچ یې وکړو وی زما خو هېڅ عمل نشته خو زما یو عمل دا دی چې په لاره را روانو د شرابو په نشه کې مست وم د الله پاک نوم مې ولیدلو په ځمکه پروت و هغه نوم مې راواغستلو د هغه نوم قدر کومه هغه نوم چې زما سره په پټکي کې پروت دی که چېرته زه د ګناه ځای ته ځم هغه بهر پرېږدم او زه بیا دننه شم
صرف د الله د نوم قدر به کړی دی هغه ورته وي هم د دغه وجې نه الله پاک په تا باندې سلام وایي د دغه مولوي صاحب په لاس باندې هغه توبه وویستله او بیا الله پاک نه هغه دونه لوی ولي جوړ کړو چې هغه به په دې ځمکه باندې خپې هم لخپې ګرځېدلو د دې وجې نه هغه ته بشر حافي وایي حافظ اصل کې هغه چاته ویلی کېږي چې د هغه په خپه باندې پیدار نه وي خپې هم لخپې ته حافظ ویلی کېږي او دته حافي په دغه بنیاد سره ویلی کېږي نو بیا به الله پاک ځمکې ته حکم کوو چې کله به بشر حافي را روانو نو ځمکې ته به یې حکم وکړو بیا به چې کله دغه بشر حافي رحمت الله علیه په لاره باندې تېرېدلو نو هغه به دا خبره وکړله وایي چې الله پاک په ځمکې ته حکم وکړو چې په ځمکې په مخ باندې به ګندګي وه ځمکې ته به یې حکم وکړو چې دا ګندګي دنده کړه بشر حافي رحمت الله علیه را روان دی نو کومو خلکو چې قرآن کریم نه دی ویلی د الله د نوم ډېر لوی برکات دي هغوی د الله د نوم ورد کوي کلمه دې ډېره وایي درود شریف دې په کثرت سره وایي او استغفار دې وایي او کومو خلکو چې قرآن کریم ویلی د هغې سره سره دغه ذکر اذکار دې هم کوي او د قرآن کریم د تلاوت لپاره د هغو ټیم وباسي هغه سپاره او که هغه نیوی او که هغه پاوي او که څوک نشي ویلی نو کم چې کم د زده کولو کوشش یې د وس نه شروع کوي الله تبارک وتعالی دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله د ناظري ختم یې زه به ورته وکړم که نه ترجمه یې جو هغه دې ورته وکړم څه خبره نه اوس نه کېږي ناظري به دې ورته وکړم ترجمې هغه بیا وروسته وکړي ناظري هغه به وکړي ترجمې هغه ناظري والا به اوس راجمع شوي وختي نه وه نه دغه ناظري والا کوم کسان چې دي هغوی دې یو ځای ته راجمع شي هغو ته به زه ختم وکړم او کوم ترجمې والا کسان چې دي هغو ته به باجي په خپله باندې ختم وکړي د مانځه ټیم نږدې دی مونږ دلته په 4 بجې دی که نه پاو ساعت پاتې دی اوس پکې بیا ترجمې ختم نه کېږي ناظره باندې به ورته زه ختم وکړم مونږ به د منځه لاړ شو ټیم لږ دی د قرآن کریم بولاو کړئ ځان ته کوم ناظري والا کوم کسانو ختم چې دی هغو ته ختم کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. والمبارك في قدر ثم شمال ختم دے زمانہ طرفنا تزلد کبیرہ ہوئی والدین و عزیز و قارب و مبارکباد دے دعاؤں کے طول درود شریف ہوا. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنه وجماله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے کریم آقا زمون د گناهونو هیڅ انتها نشته. تا رحمت زمون د گناهونو ډېر وسیع دی. د خپل رحمت واسعه په صدقه کې زمون گناهونه معاف کړي زمون خطاګانې موږ ته معاف کړي زمون په عیوبو پردې واچوي یا الله زمون سینې د خپل محبت نه ډکې کړي یا الله زمون د ویښته نه خپل ذکر جاري کړي یا الله زمون په زړونو کې زمون په غوښه کې زمون په هر اندام کې الله خپل محبت داخل کړي یا الله جل شانه خپل محبت موږ ته را نصیب کړي یا الله د دین کار راته په اسانه سره کولو توفیق را نصیب کړي یا الله جل شانه د دنیا کارونه مو آسان کړي یا الله جل شانه د حاسدینو د حسد نه زموږ حفاظت فرمایي یا الله د دشمنی کوونکو د دشمنی نه زموږ حفاظت فرمایي یا الله د دوستۍ په رنګ کې د دشمنی کوونکو ملګرو نه زموږ حفاظت فرمایي یا الله جل شانه ستا ارشاد مبارک ته واما السائل فلا تنهر ساحل مرټي یا الله موږ ستا د درس سوالګري یو یا الله ستا په در راغلي یو یا الله د خپل در نه موږ خالي لاس منې لېږي یا الله تا ته مو لاس چوت کړی دی یا الله ستا نه سوال کوو یا الله زموږ لاس خالي مه لېږي یا الله زموږ د ټولو مغفرت وفرمایې یا الله زموږ د ټولو مغفرت وفرمایې یا الله ستا د در سوالګري یو یا الله ستا ارشاد مبارک ته یا ایها الناس انتم الفقراء اے خلق تاسو ټول فقیران یې بل ځکه ارشاد دی انما الصدقات للفقراء صدقات د فقیرانو دپاره دي یا الله موږ په دنیا کې ګورو ډېر مالداره په غریبانانو ډېر خرچ کوي یا الله موږ ستا د در سوالګري یو یا الله فقیران یو یا الله ستا ارشاد مبارک دی چې صدقات د فقراو دپاره دي د خپل رحم صدقه موږ ته راکړې د خپل ستارۍ صدقه موږ ته راکړې د خپل کریمۍ صدقه موږ ته راکړې یا الله په موږ رحم وفرمایې یا الله یوسف علیه السلام کریمو خپل رونه چې کله معاف کول دا یو فرمایل لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء یا الله پیغمبر علیه السلام کریمو کله چې
کفار مکه د فتح مکه په موقع باندې معاف کول هغوی باره کې فرمایي لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء یا الله موږ د حاضر کسان زنانه دي او کنارینه دي یا الله تا ته ملاس کوت کړي دي یا الله زموږ باره کې دغه وفرمایي لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء یا الله د هغې نه مخکې یا الله د هغې نه مخکې چې بل لا ته کلمه وایي په زړه د اخلاص سره موږ ته کلمې ویلو توفیق را نصیب کړه یا الله د هغې نه مخکې چې بل لا غسل لا کوي د غسل توبې توفیق راته را نصیب کړې یا الله د هغې نه مخکې چې بل لا ته که یا الله کفن اغوستولی کېږي موږ ته د تقوا پوشاک واغوستی یا الله د هغې نه مخکې چې په موږ باندې مونځ وکړلی شي یا الله موږ ته په مانځه کې حضوري را نصیب کړې یا الله یو د محبت نظر موږ ته وکړي یا الله یو پیر موږ د محبت په نظر سره تېر کړي یا الله دا د یو نظر خبره ده زموږ د زندګۍ سوال دی یا الله هغه یو نظر کوم چې په بشر حافي پرېوتلو د دنیا د شرابخانې نه تا هغه راویستلو خپل د محبت شراب دې پې وڅکول یا الله دغه شان یو نظر موږ ته وکړي یا الله هغه یو نظر موږ ته وکړي کوم چې په فضیل بن عیاض پرېوتلو د ډاکوانو د سردارۍ نه تا را بهر کړو د اولیاو سردار دې جوړ کړو یا الله هغه یو نظر موږ ته وکړي یا الله هغه یو نظر موږ ته وکړي کوم چې په جنید بغدادي پرېوتلو د دنیا د پهلوانانو نه تا راویستلو د اولیاو د سب پهلوان دې تا جوړ کړو یا الله دغه یو د محبت نظر موږ ته وکړي یا الله موږ په پوره زندګي دا صدا لګو دا چغه لګو په زبان حال سره یا په زبان قال سره چې موږ ستایو یا الله نن ته وفرمایه یا الله چې زما بندګانو تاسو زمایئ یا الله ستا د در نه علاوه بل در نشته یا الله تا په در راغلی یا الله د دنیا فقیر ته که د یو در نه میلاو نشي په بل در بلاړ شي که د بل در نه میلاو نشي په بل در بلاړ شي یا الله ستا د در نه علاوه زموږ بل در نشته یا الله تا ته ملاس نیولی دی یا الله زموږ یا الله مغفرت وفرمایي یا الله موږ ته خپل تعلق را نصیب کړي یا الله خپل قرب موږ ته را نصیب کړي یا الله خپل نزدېکت را نصیب کړي یا الله زموږ کورونه یا الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا الله د سنت مبارکه نه یا الله مزین کړي یا الله سنت طریقې زموږ په کورونو کې راولي یا الله زموږ نارینه زنانه دینداره کړي یا الله ماشومان دینداره کړي یا الله زموږ د کورونو ماحول برابر کړي یا الله دا د فتنو د فساد دور دی یا الله ته زموږ باندې خپلې پردې راواچې یا الله په موږ خپلې پردې راواچې یا الله موږ مبې پردې کوي یا الله عاجزان یو یا الله مسکینان یو یا الله هیڅ را سره نشته یا الله خالی لاس تا ته راغلي یو یا الله ستا د هغه خلقو باره کې دا ارشاد دی کوم خلق چې ستا سره شرک کوي ستا سره شریکان جوړوي هغوی باره کې ستا دا ارشاد مبارک دی که چېرته دوی استغفار کړی وی که چېرته دوی توبه ویستلی وی ما به د دوی استغفار او توبه قبوله کړې وه یا الله دا خو د هغه خلقو مجمع ده یا الله کوم چې ثابته ورځ د قرآن کریم تلاوت کوي یا الله دا موقع د ختم قرآن ده یا الله په دې کې داسې ماشومان چې هغه پاک دي هغو لاس نیولي دي یا الله داسې په دې مشرانو کې داسې مشران دي سپینګیري دي په زنانو کې داسې دي چې د هغوی سرونه سپین شوي دي یا الله په دې کلمه ویلو کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله دغه خلقو تا ته لاس ورکړي دي یا الله د دې ټولو خلقو مغفرت وفرمایې دوی ته خپل تعلق نصیب کړي خپل قرب ورته نصیب کړي یا الله د دوی په زړونو باندې څه شرعي حاجات دي هغه پوره کړي یا الله څونه زنانه به په دې نیت باندې راغلي چې د هغو به څه مشکلات دي څه پریشانیانې به یا الله څه مشکلات به وي څه پریشانیانې به وي څه حاجات به وي یا الله څه قرضې به وي یا الله د چا به خپل کور نه وي یا الله څه مشکلات به وي یا الله ته د هر چا د سینې په رازونو خبردارې یا الله د چا چې دې مدینه ته په کم نیت باندې او په کم حاجاتو سره راغلی دی چې دعا به وشي چې زموږ دا حاجات الله پوره کړي یا الله ته د هغو د حاجاتو نه واقف یې د هغو دغه ټول حاجات پوره کړي یا الله څه حاجات چې دي څه
کوم مشکلات چې دی هغه ختم کړي یا الله یا الله یا الله دا مدرسه او دا اداره قائم او دائم ساتي د دوی د استاد په عمر کې په عمل کې په تقوا کې برکت واچي یا الله چې دا کوم مهنت دې شروع کړل دا مهنت په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور کړي یا الله دا مهنت قبول کړي یا الله د دوی دا مهنت مزایا کوي یا الله دا کوم خلق چې راغلي دي یا الله د خوشحالي یا الله د خوشحالۍ موقع ده یا الله موږ تا ته لاس اوږد کړي دي ته موږ هم خوشحاله کړې زموږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کړې یا الله زموږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کړې زموږ په عزیز او قاربو کې چې څوک وفات شوي دي یا الله د هغو ټولو مغفرت وفرمایې یا الله تمام مسلمانان چې وفات شوي دي مغفرت یې وفرمایې یا الله کوم چې ژوندي دي یا الله د چا په موږ باندې حق ته دا وی مغفرت فرمایي یا الله موږ په دعاګانو غوښتو نه پوهیږو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د خپل امت لپاره څومره د خیر دعاګانې غوښتلې دي زموږ په کې کامله حصه وکړي د څومره شرور نه پناه غوښتلې ده موږ ته کامله پناه را نصیب کړي یا الله زموږ دا دعاګانې قبول کړي اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم